السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یو درو خبرو ته خیال لرئ. یو بیان د موضوع د باب او د مسئلې د باب چې دې څه بیانونه غواړي. دویم اختلاف د فقهاو کرامو په موضوع د باب او دریم استدلالات تی او منشه د اختلاف ده. قاوله مسئله چې موضوع د باب څه ده؟ موضوع د باب دا چې پقی او په اسپراماته دو د پوزې نه چې دا وینه جاری شي دې ته رعاف وایي. په دې او دس ماتېږي که نه؟ نو د باب په دې کې دی چې او دس په دې ماتېږي او دا د احناف مسلک دی. دا شکر دی دا دو درې ابواب چې تیر شو ټول په یو جانب ابواب دي، په بل جانب نشته. لکه مثلا په ښکلولو د ښځه کې اودس شته که نه؟ وی نشته. او دلته په قیر و عاب کې اودس شته که نه؟ او اودس شته. دا زموږ مسلک دی، د بل جانب نه دی ذکر کړی نه بابې، یعنې دی خو جمع بین المتضادین کوي. نو پقی او پر عاف کې او دس ماتیږي که نه؟ احناف وی ماتیږي، حنابله وی ماتیږي، او دو امامان شافعی او مالک رحمهم الله هغوی وی نه ماتیږي. نو دو امامان په دې څلور واړو مذاهبو کې په نقض د وضو قایل دي د قی او د رعاف، او دو امامان په دې څلورو مذاهبو کې د عدم نقض قایل دي په قی او په رعاف کې. قی ته وی رعاف د پوزې را ماتې دو ته مونږ ورته اسپه وایو، اردو کې ورته نکسیر وی. چې څوک وی قی او رعاف او دس ماتې د هغوی دلیل څه دی؟ دا حدیث مبارک دی او دی په حکم د جید کوي او ډیر علما د دې تصحیح کوي او حدیث صحیح دی. بیا چې څوک نقض د وضو نه وي د هغوی څه دلیل دی هم درته بیانو. بیا منشه د خلاف او وجه د خلاف څه ده؟ یا الله نه زموږ مذهب کې قی کی تفصیل دی. قی چې په ډکه خولي نو ناقض ده اودس دی، او چې په لږه خولي وي او د معدې وي د ډوډۍ د طعام ناقض نه دی. او که قی کې وینه راغله نو که وینه غالبه په لاړو نو که لږ ملء الفمې کې غیر ملء الفمې نو ناقض دی، او که نی نو بیا ناقض نه دی. او که بلغم یې الټی که نو بلغم باندې او دس نه ماتېږي. نو پقی باندې ماتېږي چې د ډوډۍ قی وي او ملء الفمې، او که د وینې په هغې مطلقا ماتېږي، او که بلغمې په هغې مطلقا نه ماتېږي. نو زموږ مذهب کې لږ تفصیل دی، خو اجمالا دومره ده چې قی په جملو نواقضو کې داخل دی او رعاف چې د پوزې نه اسپره ماته شي. او دا دو امامان مبارکان مالک او شافعی سے وی پقی او پر رعاف کې او دس نه ماتېږي. زمونږ دلیل څه دی چې موږ ماتېدل وایو؟ نو باب یې زمونږ د مذهب په بنا یې ښه دی او تایید زمونږ د مسلک کوي. نو د حدیث ترته بیا ته د هغې دلایل وایم چې هغې ولې وایي. حدثنا ابو عبیدة بن ابي السفر واسحاق بن منصور د ترمذي دو استادان دي. نو دواړو په نقل کې د استاد نه په صيغه د تحديث کې فرق کړی دی. قال ابو عبیدة حدثنا وقال اسحاق اخبرنا. یو د خپل استاد نه په طریقه د حدثنا نقل کوي،
چا دلالت په قرات الشیخ کوي او بل په اخبارانه نقل کوي چې دلالت په قرات علی الشیخ کوي. عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي. عبد الصمد خپل پلار نه نقل کوي ان حسين المعلم پلار د حسين المعلم نه يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عيش بن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء حضرت ابو الدرداء سند رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوذل حضور خيوك فتوضع او دسوك دا في سببيه وفي تفريعيه ده ما خبر علت شو ده معلول شو ان خيوك چې دا سبب او علت او دسنو فتوضع کدا خیر سبب دا دس نه وینم په ذکر بیا بسو او فتوضع او پاغه نه بنا کېده قا فتوضع خيو کنه او دس وکړو نو سبب دا دس شو خيو دا تفرید په بعضی کې قا افطرنا علاوه خيو کنه روزه ما تکرن ترمذی کوم دلراش چې کمزور شنو روزه ما تکرن بعض علماء دا افطره چې قاف افطره ده موږ افطره جدا روایت ته دا توازع او دلیل دا رست جمله ده چې ابل صحابي وای ما ورته او د سره دا مباچوري دي معلومه دا چې توازع لفظ دلته. ابو الدرداء راته دوی فاتحه صوبانه دا راوی وای ولید مخزومی صوبان رضی الله عنه سره زما ملاقات شو دا غلامو د حضور مبارک فی مسجد دمشق په جماعت کې فذكرت ذلك له دا ابو الدرداء دا حدیث میں ته بیان کړ ناغما ته وی صدقه ابو الدرداء ټیک ویلی انا سببت له وضوءه ما ورته وباچولې نو حدیث انتها په دو صحابه وراغ ابو الدرداء ام حضرت سوا وقال اسحاق بن منصور معدان بن طلحه دا دو استادانو کنه یو ابو عبیده او یو اسحاق نو دا رمبه لفظ ابو عبیده دی هغه معدان ابن ابي طلحه ویل دی او اسحاق وی معدان ابن طلحه نو دی وی سیدار قال ابو اسحاق ابن ابي طلحه اصحو دا ابن ابي طلحه یعنی دا جمله لفظ سید طلحه نه دی ابي طلحه قال ابو اسحاق وقد را غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشمار علماء په صحابو کې او دا غین رستو دا مسلک اختیار کړي په تابعینو کې الوضوء من القي والرعاف فقي او رعاف کې او دس لازميږي او قول سفيان الثوري چې ذکر شنو څوک پکې رااله و ابن مبارک و احمد و اسحاق دا سلور واړه فقها دي. وقال بعض اهل العلم بعض علماء ليس في القي والرعاف وضوء قي ورعاف کې او دس نشته خو دلیل نه ذکر کړي صرف قول ذکر کړي. وقول مالك والشافعي دا مالك و الشافعي سيب قول احمد سيب تشاوي چې په وینا او دس ماتيږي وي او ودا کوم امام چې منځ کو نو دغه وینا اوته وا وتی دي کنه دا ویزه سعید بن مسیب او مالک پس مونږ کوم دا غي مسلک دار چې وینا ماته دل ناخذ ندي وینا خارج كيف لا أصلي خلف مالك المسيد بن المسيب او اقوال دا علماء چې نقل کینو دا اقوالو کدا اقوال تابعداري مذمت و عیب بنو به ولی ذکر کیدا دی مار کتابه په ډکړې ده ها او دا تخیش دا اهل علم دی اهل فقها دی دوی استنباط د مسائل کړي او خلق محتاج دي تا نو ته به د دوی اقوال پسې ځان نه بموډا باتر نه جوړه. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث فسند جيد ذكر كده حسين المعلم ده حديث او حديث حسين اصح شيء في هذا الباب ده صح ذکر بعضو طریقو کې سو بعض راویان ذکر شوی دي بعض غلط ذکر شوی دي نو دی د نورو طریقو په نسبت د حسين معلم طریقه جيده ده اعلی ده او صح ده نور ته اشاره کوي. وروا معمر هذا الحديث هم كثير فاخطا فيه يحيى بن ابي كثير خطا شوی ده. اول خطا شوی په دې چې د يعيش ابن الوليد ویل دي ان خالد ابن معدان انا بالدرداء یو خپکی اوزاعی پرې خو ده
یوی خالد بن معدان وی ولم یذکر فی الاوزاعی، اوزاعی پکې ذکر نه کا، مخکې کې ذکر وقال عن خالد بن معدان انما هو معدان بن ابي طلحه، نم معدان بن ابي طلحه او د خالد بن معدان جوړ کړ. یو خو غلطی دا وکړه چې راوی پرېخه ده، یوې غلطی دا کړې ده چې راوی نومې بدل کړی ده، او د حسین معلم روایت کې دا غلطی نشته. کني معمر په خپل لوی شخص ده او معمر خطا شوی ده، نو دا حدیث اصح ما فی هذا الباب. نو دا دلالت پدې کې چې حضور خې باندې او دس کړی. دا طالبان یو کوچنی سوال لیکم خیالي چې د حدیث کې خدا رعاف ذکر نشته، او باب دواړه کې خدا باب الوضوء من القی و رعاف. نو باب کې دو شیان ذکر کړی دي او حدیث مبارک کې صرف ذکر د خیدی د رعاف نشته. دا اوله نو علماء وایي چې څوک پقی او دس ماتی هغې په رعاف هم ماتی، او چې څوک پقی نه ماتی هغې په رعاف هم ماتی. نو ذکر د رعاف د باب اولا نه دی چې خې ناقص دی، نو رعاف خو من باب اولا ناقص دی، ځکه خې خو د ډوډۍ وي او رعاف وینه ده، د پوزې وینه اسپا. نو ذکر د رعاف دا په دلالت النص سره ثابت دی. دلالت النص دی ته وایي چې د نص دلالت په مذکور باندې صریح وي او په غیر مذکور باندې من باب اولا وي. لکه خدای د مور پلار په حق کې وایي فلا تقل لهما اف، مور پلار ته اف قدر مو آیا. نو وال خو پکې خود راله چې وخیمه، او که څوک دا وایي چې خدای خوف منع کړی دی که په مازدیګر وی په لرګي په سر، نو خیر دی نه چې اف قدر منع دی، نو وال با کلا رواشی. نو دیتا اثبات وی دا حکم پا طریقه دا دلالت النص سرا. نو چی پقی او دس ماتیگی نو پر وعاف من باب اولا ماتیگی، ذکر قیقی دا پاک او دا پلیت احتمال شتا، او پا پوزا که چوینا دا غی که خود پاکی احتمال نشتا. قیقی کم او دس نماتی اگا پلیتم نده که لگا یعنی پردکا خلی قیو کن او دس ماتی یا اگا پلیتم ده، او که پردکا خلی نی لگا او طعامی نا او دس نماتی یا اگا پلیتم نده. نو دا ماشمان مرغی کی گرزی کنا، نو که دا سی الٹی اکڑی چی دیری الٹی اکڑی دا ٹوٹ ڈک خلی نا جامعیم پلیتی او دسم، یعنی دا غی خود دسم ماتی خو جامعیم پلیتی کلی، او که لک فیوی نا او دس نماتی. زمون دلیل خو واضح دی الحمدللہ، او دا دو صحابانا نقل لے او قاع فتوزع راغل لے. یو بل حدیثم دے دا عائشی بی مینا نقل لے، او دا جابر رضی اللہ عنہ پا ابن ماجہ وغیرہ کی من اصابه خیون او رعاف او قلس فی الصلاة فلیذهب ولیتودع ولیبنی علی صلاته. دا بدل راشي که چاته قیو رسید یا سپیر آماته شو یا قلس صفرات وی صفره الٹه کړه، نو لار دی شي او دستیو کی او بنا علی صلات تیو کی چې سو پورې خبرې نه کړي. شوافی سے دلیل وی دا قصہ دا عباد ابن بشر و دا عمار ابن یاسر پر دلیل کی پیش گئی، امام بخاری مغا پیش گئی اغدا اغا مسئلہ کی اختیار مانتوی سالب اب ترمیزی کی پہ باس کر. عباد ابن بشر و عمار ابن یاسر قصہ پکم غزبہ کشی ہوا کہ عباد ابن بشر لگی پہ یو غشی غشی زان نوخ کا، بے پا بل غشی زان نوخ کا، بے پا بل غشی بے زری منز کو منز تمام کا. نا سڑے مرگری را پاسو عمار ابن یاسر غل پس منڈکڑی غلاو تختید، نو چا غلاوی دا ولی دن راوی خوڑو پیدا سی او مبارک صورت پہ لستا چی دیر خوند را کرو خماوی چی کم مقصد دا پارا حضور مخارا کردی اگا فوت نشی دا سڑی دا سی ور نشی، کنی بالکل دا دی پروامی نوا.
سورت کهف لستو نو سورت کهف فن ورکړو دا څه فن نو دوی دلیل پدې ده چې دا واقع په زمانه د مصطفی کې شوی ده او وینه د دې صحابي نه وتی دي هغه استمرار په سوالات کې کړي وي الکه د کې ګما سترګې د مارغې کې خپل وخت دې ډوډۍ وخت نه نو استدلال پدې ده چې دا عمل په زمانه د مصطفی کې شوی ده او حضور مبارک د نقص وضو او د اعاده د صلات پر حکم نه کړي نو معلومه ده چې د وینې وتل دا مفسد د صلات نه ده خو په دې استدلال ضعیف ده اول یو اصولی خبره ده ادا چې عمل د یو صحابي اگر چې په حیات د مصطفی کې خو چې هغه ته خبر ني او هغه په سکوت کړي یا په تقریر کړي دا نه شوی یعنی خبر ته نبی کریم شوی نه ده نه تقریر دا غي کړی ده نو ورته چا واقع ویل ده چې سکوت په کړی ده عمل د صحابي په حیات د مصطفی کې دلیل نه ده او یو دو مثال تخیم علی صاحب لکه د یو الګ د لاندې شان چې وړو کې د ما فرای ده ځان نه داس ساده را توکړې لکه د مراقبه ته چناس یا د باډي پیر سي بي الکه پیر خو نه کلک ناشتي ہے وا اول دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ دل راشی چې دا مزه به غسل کا به چې حضور پاک ته الوینا ورته نه پدې کې غسل نشته اوس دا عمل د صحابي دی او د خلیفہ دی او په حیات د مصطفی کې د خدا دلیل نه دی محمد ابو سلمہ قصرا شي یو کشر صحابي دی په یوځه باندې کې کلو او خلک به په تیرېدل دا بوزه د قرآن شریف اوریدو یادو به نو چې قومي مسلمانان شو او پلار او نیکونه لاړ حضور پاک لا منځ ورته خو تاسو کې چې څوک خرابي هغه دې منځ کوي وی چرال کلیتا زمانه لوی اخرانو ځکه ما د مخ کې نه یاد کړو او نه بالغه وی مونږه ځای مانځ ته مخ کې کړو نو شوافی په دې استدلال کوي چې نابالغه من بالغین تکول شي او اقتداء د مفترض په متنفل پس روان ځکه وی دا عمل په زمانہ د مصطفی کې شوی دی مونږ وینا حضور پاک ته خبر ده او چې کوم ولا راغلی او ټول بالغینو ویل امکم اقراکم تاسو کې چې څوک اقرا دا فقې په خپل اجتهاد وړو کې مخ کې کړل او کدا ته شامل په زمانہ د مصطفی کې دلیل نو بخاری کې بدلاغه په بارک راشي چې تش ویزه دغه ما قمیص په مې غوستلاندې پرتګم نو چې چرته وکړه خطه شو لنګ صادر به یا به قمیصونو نو زما کو ناټه شریف په سرګند شو وی خود برا پورې خندل یو ورځ زنانه دې سړو ته وای وارو ان استخارکم د دې امام کو ناټه خو زمونږ نه پټکه وی بیراله چنده وکړه او کمیس را نواشته او جامع وی زه په دومره ډیر خوشاله شم چې د اندازې نه لکه د پیښور امام چې د جمعې شپې ته خوشاله نو د امام د پاره چنده راغلی ده په حدیث کې او د امام خوشاله دل په چنده کې دا په حدیث ثابت نو که عمل دا صحابي دلیل وي نو بیا خو په بربند چې کوناټي د امام سرګن چې عمر پسې بوزرا واګي ځکه یو په سرګن نه کوناټي باندې ورپسې کا دا اصولی جواب یا الله رہے چې عمل د صحابي په زمانہ د مصطفی کې او چې هغه ته خبر ني تقریری ني کړي سکوتی پینی کړي هغه حجت نه ده د صحابه عمل سقطي هوني نو دغه شان د عباد ابن بشر او عمار ابن یاسر ټیکته واقع شوی د په زمانہ د مصطفی کې خو چاته په یو حدیث کې راغلی دي چې د دې ذکر شو حضور پاک ته حضور پاک په سکوت او تقریر کړي دا ذکر نه یوا
دویم دا کزلک سات د پاره ومنو چې عمل د یو صحابي په زمانه د مصطفی کې هغه ته خبر شوی دی عادت منځ په نه کړی نو دې کې خو وینم په بدن او جامه پرتا وا او وینه په اتفاق د امت پلیته ده او پلیتو جامو سره هغه موږ کړه ده نو دوی وی کې دې چې وینه ته داسې نه غوتی چې بسر کی پشانه غوتی نه بدن پورې لګیدلې نه جامه پورې دې تعالی سبیل زرخ وي مارغ ټوب کی وی په ټوب په طریقه تی وینه وتی نو یو لوی عالم د خپل د شوافی او علامه خطابی د ابو داود شرح هم لیکل د معالم السنن او دا خدا واخینم خلاف تا ځکه چې فلما را صاحبه ما عليه من الدماء چې امرګری د وینې ولیدلې چې بدن ټول د وینو لړلې د جامو وی حلا انبحتنی لاول مره زه دې ولنه نه پاسرم وینې په بدن پرتا را په جامې پرتا را نو حدیث کې راغلی دی به داسې دیم دا چې دومره وینه د سړي نه درې ځله غشي باندې لګي او وینه د علی سبیل زرق اوزي چې نه بدن پورې لګي نه جامو پورې فاد امر ناجي د دې وجنا خطابي وي د شوافی او دلیل ډیر او حنم بیت العنکبوت ته زما دا مسلک نه دی زما قول وخت چې خروج د دم ناقص ده او دسته احتیاط پدې کې ناقصه د عباد بن بشر او د عمار بن یاسر په دلیل کې هغه پیش کړي امام بخاری په دلیل کې پیش کړي دیم دلیل دا ویل دي چې عمر فاروق لګیدل په چړو او وینه ته بيده هغه مسکو نو معلومه ده چې خروج د دم ناقص ده او داس نه وي نو دا استدلال تاسو په خیال کې قوی دي کې ضعیفه دا هغه نم زیات کمزور دی ځکه خو معذور دی او صحابه کرام چې یو سړی په زخم باندې ولګي او غینه وینه بیگی لکه د سلسل بار د چانه میچازي بیگی د چانه او د سماته بیگی اخو معذور دي شران نو کله چانه وینه بیگی او معذوري نو معذور او دس نه ماتيږي صحابي زخمی شي یا په جهاد کې پټه راته وکړي وینه تی بیگی او مې او دس نه دی ما عمر صاحب خدا وخت معذور او د معذور عمل په دلیل کې ما پیش کړه دا دلیل نم ضعیفه دی دې وجه امام ترمذی صرف په یو جانب دلایل ذکر کړ په بل جانب نه باب کې خو دا نه په دلیل دی او حدیث ته جوده او مصح شین دا جګړه بنیادی د سنه جوړه ده فقها خدا فهم خواندانی نو علت د ماتېدو د او دس دې سشي دا وینا وتل لعاب کېدل دا د غي جزئیات ته فروع دي او بنیادی جګړه په اصولي خبرو کې دته تفقه فی الدین وي چا د یو جزئین یو اصل لوخي چا د بل جزئین یو اصل لوخي امام ابو حنیفه په یو طرف ته احمد ور سره ده او مالک سے په بل طرف ته شافعی سے په بل طرف ته د منشأ د اختلاف ده امام مالک سے بھائی دریو سیزونو تبا گورے پاو دس باتی کے خارج مخرج کیفیت د خروج خارج تبا گورے چی دا امر معتاد سیز دے پلیت سیز دی متیازی دی او دس ماتر مخرج تبا گورے چی سبیلین دی متیازو زید یا دا شاعت زید خروج تبا گورے چی خروج معتاد نو خارج با امر معتادی مخرج با امر معتادی خروج با په طریقه معتاد سره نو دی او دسماتی دا پارا دری اصول وی نو کمی تیازی سڑی اکڑے او دسماتی اکڑو مزیتی وطلا نو او دسیمات زکا خارج پلیت تی امر معتاد دی او مخرج امدغا معتاد دی او خروج معتاد دی او که یو سړی نه او د سپاتی په پیچکارې چاروخ کا نو دا خروج غیر معتاد نه په دې او د سنماتی یا د ذکر نه سپګو وتله نو خارج امر غیر معتاد یا د بل ځای نه خېټه باندې په چاړه چوو او د سماتی وته نو دا مخرج غیر معتاد نو په دې او د سنماتی د ذکر نه کله کانه وسی
چې چاپ کانی پتری وی پدا کې پګوردا کې یا تسپګوځي یا د دوبرې نه چنجي وته امام مالک سے وی پدې او د سرماتيږي ځکه چنجي خارج معتاد نه ده کټکانه خارج معتاد نه ده نو خارج امر معتاد به عام ام مخرج بدغه دو سبیلین او خروج بم په طریقه معتادی نو علی او دسماتی نو قیچی دی اخو مخرج د پلیتین نوزی او رواف اگر چی وینه دا او مخرج معتاد دا نه دی اگه پا استحاده او دسنماتی ذکر استحاده وینه غیر معتاد وینه دا حیز وینه معتاد دا او استحاده خو مرض دی نو امام مالک صاحب درو خبرو ته ګوره خارج تا مخرج تا خروج تا شافعی صاحب راولاش دې صرف مخرج ته ګوره چې مخرج یو د سبیلین وي یا مخکې یا رستو خارج هر څه چی وي کسپګتی وتلا ک چنجی تی وته ک کوټکان ته اور دے یا په پچکارې ته چا سره وکړ یہ استحاضه وا خو چې مخرج یو د سبیلینو دی نو دس ماتول پای کوي نو پقیو پر عاف نو غي ځکه چې مخرج معتاد نه دی په زبان دی وینا رااله دا خو مخرج د وینې نه دی او په خلی قیر راغی نو دا خو مخرج د پلیتین نه دی امام شافعی صاحب صرف مخرج ته ګوري امام مالک صاحب دریو سيزونه ته ګوري امام ابو حنیفه راولا شو احمد صاحب زوی ز خارج تا ګورم نه مخرج له اعتبار ورکړل دي نه خروج معتاد له اعتبار ورکړل دي مخرج له او د انسان نه دوه قسمه سيزونه وزي یو پاک ته لکه لاړ پوزا بلغم لګولټه پیدا سینې د خزینه وزي دا چون کې پاک سيزونه دي اگرمیو کی او یو پلیت سیزونه دی نو خروج د نجاست سبب د پلیته دی دانا تپوس کمی شوافی و مالکیانو چه دا او دسماتی د دبرین رووتا د ولی او دسمات شو دا لار خود پوری ار وقت دا کنه دا او دا نجاست د پخیٹه کی پمانزه کم پروتو سړی مانځه ته ولاړی دړې او دسماتې پکې کنه چې جمعې د شپې د اخراتونه والی خو جمعې شپه تاسو ختم کړه دا نه اور دې په پیریان نو سړی مانځه ته ولاړی دړې او دسماتې پخې ډکه پروت او داسې نه دی مات او چې لکته باد تیوت نو داسې مات شو نو دې باد وته کې او دې امتیازو کې چل شو علت پکې سره دغه هوا ده چې په خلی راشي اګرامیو کی نو دس په نه ماته وای او دغه هوا ده چې په دوبروزی نو دس په ماته وای چل پکې څه ده چل پکې دا چې ظهور د نجاست د دنو شو او نجاست منافی د طهارت سره ده نو دا پلیتی چې دار زین وتله کله خېټه نه وتله کله رګ نه وتله چې پلیت سیز وی نو خروج د نجاست زمون پنس دا علت دا او دسمات دی نو مو خارج تا ګورو که خارج نجس وی اوس وینه د وینه پلیته ده نو که وینه د پوز نه وته او که د دوبرې نه وته او ډکه خلی قیزه که یادو چې هغه د اختلاط د نجاست سره راغلی د لږې قیغ اختلاط د سر د معدې نه دی د هغې اختلاط نجاست سره نه دی هوا چې په اګرمي شي نو دا چونکی په پلیته نه راغلی نو اختلاط نجاست سره نشته نو دس نه ماتي او چې په دې بل جانب ځینو اختلاط د نجاست سره راشي نو اجزاء نجاسه ځان سره وباسي د دې وجه نه د اګرمي نه بدبوی نه زی او د لاندې دوبرې نه لکه د نسواري خوله بدبوی تیزی کې نه زی دا بدبوی ولې کې دا هوا ده
بدبوئی ځکه کوي چې دې سره اعضاء لطیفه د نجاست یو ځای شوي دي. نو معلومه دا شوه چې تاسو تفقه دې ته وایي چې ټولو قواعدو د شریعت باندې نظري چې په دې باندې اودس ماتېږي د اولې او په دې نه ماتېږي د اولې. د نجاست راځي او په بل صورت کې ظهور د نجاست نه راځي. نو معلومه دا شوه چې دارومدار په خروج د نجاست ته یو کمره ده د اودس ماتې هغې د ټټۍ نه بوی راځي خو ټټۍ چا بنده کړه بل دیوال کې سوریو د هغې نه بدبوی راځي که نه راځي؟ نو دا خېټه مثال د ټټۍ ده د هغې نه نجاست چې پاره لار ووته نو اودس یې مات دی. بل تایید یې د احادیث صحیحه کوي چې حضور مبارک یې وکړو نو اودس یې مات کړي کني نه خارج پلیت دی بظاهره چې شو پورې ډکه خولې نه وي او نه مخرج معتاد دی نو خروج معتاد دی ځکه قی خو مرض دی او رعاف چې دی خروج د نجاست پکې راځي ځکه وینه پلیته ده. او دلیل بل دا دی چې استحاضه باندې حضور مبارک اودس ویلی دی په مستحاضه کې او وایي یې څه علت یې څه وایي دا به بخاري کې راشي. فاطمه بنت ابي حبیش ته تپوس کې انی استحاض او حمنه بنت جحش ته تپوس کې انی استحاض. نو حضور مبارک ورته وایي انما ذلک عرق دا درک وینه ده خیر دی په دې غسل نه راځي اودس پې کوه توضئ لكل صلاة. نو علت دا ویلې چې انما ذلک عرق دا درک وینه ده د هغې د پاسه باندې یو رګ دی هغه کله خراب شي یو شلېږي نو د هغې نه استحاضه شروع شي. نو خارج د سبیلینو نه نه دی ځکه حضور مبارک داسې نه وایي چې خرج من فرجه کې بلکې دا وایي انما ذلک عرق دا د رګ وینه ده. معلومه دا شوه چې دارومدار په نجاست باندې د هر رګ نه چوزي ځکه عرق یې متعین کړی نه دی. نو که د بل رګ نه وځي د دې وجه نه مونږ خارج کې سیلان وایو ته ظهور نه وایو چې وبېږي ځکه بېدون کې وینه د رګ وینئ او دا تش وینه ظاهره شي نو دا د رګ وینه نه ده دا د غوښې دغه دی رطوبت دی. نو زمونږ تفقه د امام ابو حنیفه تفقه چېرته ده که نه ده ټوله د دې وجه نه شافعي صاحب ټول خلک په فقه کې محتاج دی ابو حنیفه ته خدای والا دومره تفقه ورکړی. ما ته یو مثال په ښودلی وو که تاسو ته یاد په مسله د کفارې د صوم کې چې خستن سړی روژه ماته کړي نو دوه امامان په دې دي که په جمعې ماته کړي خو کفاره به ورکوي او قضا به هم نیسي او دوه امامان په دې دي که په جمعې ماته کړي که په عقل یې کړي که په شرب یې کړي ځکه امام ابو حنیفه تفقه ته کتلی دی چې جماع باندې کفاره ولې وایه ځکه ارتکاب د امر محظور که د په نهار د رمضان کې عمدن نو چې څنګه ارتکاب د امر محظور په نهار د رمضان کې په جماع کې دی نو په عقل او شرب کې دی. لکه حضور مبارک وی لا یقضي القاضي بین اثنین وهو غضبان چې قاضي غصې نو فیصله به نه کوي. نو غصه کې څه چل دی چې قاضي منع شوی دی غصه کې دا چل دی چې د عقل به پوره کار نه کوي د مدعی مدعی بیان به پوره ونه وي او غصه کې سړی جذباتو کې راغلی نو فیصله به جذباتي. نو د دې وجه نه ټول فقها وایي که غصه وي یا بیمار وي یا پې غم راغلی یا پې لوږه راغلی هغه وخت کې به فیصله نه کوي ځکه حالت مشوشه د ذهن په دې ټولو صورتونو کې موجود دی. کني حدیث کې څه ذکر دی غضبان نو دغه شان دوی هغه تیش الفاظو ته نه ګوري د هغې نه قواعد مستنبطه یم الفهم فی العلم. ابن عمر د څه نه معلوم که جمال امام ابو حنیفه وایي چې استحاضه باندې حضور بنا کړی دی او دس ماتې فقی باندې بنا کړی دی په رعاف بنا کړی دی. معلومه دا شوه چې خروج د سبیلین الله دخل نشته او نه امر خارج معتاد له دخل شته خو چې پلید څیز وي ځکه مونږ وینو چې بعض څیزونه څرګندېږي د بدن نه خو په هغې اودس ماتې نه دی ویلی لکه ښځه ماشوم له تی ورکړي او اودس یې مات دی یا د خولې نه اګرمې لاړه شي یا د پوزې نه پوزه لاړه شي یا د خولې نه لاړه او بلغم لاړ شي په دې کې اودس ماتې نه دی ویلی
او په وینه کې ویلې ده معلومه ده چې خارج امر نجس وی کنه او خیمل الفم وی نو دا امر نجس ده نو په دې او دس ماتيږي نو امر خارج له اعتبار شو که خارج نجس وی او دس ماتي دار ځای نه چوت او که خارج پاک شي وی لکه پوزه لاړه بلغم تی په نو په دې او دس نه ماتيږي نو اعتبار سره شو خارج له شو امام ابو حنیفه اعتبار خارج لوي فقط چې خارج نجس وي ارزه نه چوت کدا وګ نه پی پوت نوم پلیت او دسته مات او شافعی سے مخرج له اعتبار موږ دا مخرج هر وخت د سره دی او بلایم په خېټه کې هر وخت پراته امام مالک سے مخرج او خارج او خروج درې وړ اعتبار وای او تفقه زیاته په مسلک د چا کې ده په اعتبار د دې نظائر او د احادیثو چې په فقہ کې په رواف کې په استعاذہ کې حضور او دس ویل بس ته